دنیا څه شی دی؟ کوم وایي چې مال دا دنیا ده دا غلطه ده، کوم وایي چې اولاد دا دنیا ده دا غلطه ده، کوم وایي چې بیبي سره مینه محبت دا دنیا ده دا غلطه ده، کو دا سره او سپین زر دا دنیا وي نو دا غلطه ده. نو بیا دنیا څه شی دی؟ دنیا هر هغه څیز نوم دی. مولانا رومي رحمت الله علیه فرمایي دنیا هر هغه څیز دی چې هغه تا د الله نه په غفلت کې اچي. دنیا هر هغه څیز دی چې هغه تا د شریعت نه په غفلت کې اچي. دنیا هر هغه څیز دی چې هغه تا د آخرت نه په غفلت کې اچي. دا دنیا ده. اوس تا یو څیز په غفلت کې اچي، کو هغه تا سره اچي نو دا سره زر بیا دنیا ده. کو سپین زر دی د الله او د آخرت نه غافله کوي نو دا سپین زر بیا دنیا ده. کو ستا بیبي تا د شریعت نه او د الله د حکمونو نه د پیغمبر علی السلام د طریقو نه او د الله نه او د ورځې د آخرت نه غافله کوي نو دا بیبي د دې سره د مینه بیا دا دنیا ده. اولاد کچره اولاد تا د الله نه غافله کوي او د آخرت نه غافله کوي نو دا اولاد بیا دنیا ده. مال او جیداد پیسې ټکې ستا سره شته او تا د الله نه د ورځې د آخرت نه د الله د حکمونو د پیغمبر علی السلام د طریقو نه غافله کوي دا مال دا جیداد دا پیسې بیا دا دنیا ده. خو د ټولو څیزونو نه مخکې هر هغه څیز دنیا تعریف دا دی چې تا د الله نه غافله کوي، ستا نه رب هېر کړي، ستا نه رب حکمونه هېر کړي، ستا نه د پیغمبر علیه السلام طریقې هېرې کړي او ستا نه چې کوم دی د آخرت هغه زندګي چې هغه نه ختمېدونکې زندګي ده هغه ستا نه هېره کړي، هغه ورځ مرګ ستا نه هېر کړي نو دا دنیا ده. هغه په هر څه طریقې سره وي، که د بیبي په طریقې سره وي، که د مال سره وي، که اولاد سره وي، که جیداد سره وي، خو دا ټول څیزونه د دنیا دا تا د آخرت نه غافله کوي د الله نه، دا بیا ستا دپاره دنیا ده.